پر امریکنن په میډیا باندې نن سوشل میډیا پرنٹ میډیا باندې ملاله یوسفزۍ په نوم باندې یو بے حیا یو بربنډه یو لغړه ښځه میدان ته راوښکې ده او هغه ملاله یوسفزۍ هغې دا بیان ورکړ چې د نکاح پارم باندې دستخط ته ضرورت نشته، نکاح رجسټرار ته کېناستو ته ضرورت نشته، د یو سړي په نکاح کې ځان بند کولو ته ضرورت نشته. دا ژوند دپاره خو پارټنر هم کافي دی او دا خو یو پارټنر په حیثیت کې څوک ژوند تېري هم ژوند تېرېږي. وایه د بې حیا درس یې ورکړه که ورې نه کړ؟ د بې حیا خبرې کړې که نه ده کړې؟ د ملاله دا کیفیت دا انداز او دا نظریه منې او دا لا خوبونه ویني، دا لا خوبونه ویني. وایي زه به په مستقبل کې د پاکستان وزیر اعظم یم. قبولم ده؟ قبولم ده؟ قبولم ده؟ ستا هغه نه یادوم. قبولم ده؟ قبولم ده؟ وزیر اعظمۍ دپاره هم قبوله ده. ما یو صبر وکړه انشاءالله ولې تا دې خدای راولي په فدایي حمله دې لزوم انشاءالله. تمام. دیو جنا مساجد مدارس آباد کو، تبلیغی مراکز آباد کو، خانقاهونه آبادو به د ختم نبوت دفاع به څوک کوي؟ یو مسله ذهن کې کېږي دا د ختم نبوت مسله اجتماعي. زه دیوبندي یم، په دیوبند کې حنفي یم، حنفي کې بیا شاه منصوري یم. سیمه خو چې د ختم نبوت مسله راغله جی صاحب د ختم نبوت په مسله کې که بریلوي حضرات